بسم الله الرحمن الرحيم. شپږم نمبر عنوان العبرة للمتعارف في الانتفاع بالإجارة. اجاری نه به فائدہ څنګه حاصله ودی کې به اعتبار متعارف تی. العادة محكمة مادم ویلی و استعمال الناس حجة يجب العمل بها دا مادم ویلی و ټول د دې مبارک دي. والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. نو عرف له اعتبار دی فائدہ په کومه طریقه عرف کې غسل کیږي باغ طریقه باندې به اخلي. التعين بالعرف كالتعين بالنص 44 نمبر ماده وکنه هغه باندې دا مسله بنا دا وره درې مسلې دی عنوان کې ذکر کړی. اوله دا ده یو سړي غلام د خدمت د پارونی ولو نو غواړي ځان سره په سفر باندې بوزي نيشه بوتلله. لکه عرف دا دی چې غلام د خدمت د پاره بخار کې ونی ولو هم خار کې به بیکار کې دا نه چې هغه په مشقت کې وا چې ځان سره په سفر بوزي. تاسو وایئ شولې ها که عقد په وخت کې باقاعده تسریح وکي چې لکه بار به سفر باندې به بوزما نو به لا عبرته بالدلاله في مقابله التسريد ولا سما مادم ویلی و نو تسریح په مقابله کې خو به دلالت کار نه ور کوي. امنګ وسامي کې ویلي دي چې عبارت النص دا راجحي په دلالت النص او اشاره النص اقتضاء النص باندې به خو به له مسله شورا. زمونږ عرف کې مثلا یو سړی یو شی په کریمانی ونی ولو نو عرف کې چې داغي د استعمال کومه طریقه وا پاغه طریقه به استعمالي نه په حاصلې غاړې په کرینی ولې دي نو قریبانه چې غاړې نه سیدا څنګه غاړې دي خار کې چلولو د بار دي خبر دي هغه موافق بکار کوي. ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط عليه ذلك في العقد. دلته اوس یو جزئیه مرګري کوي نو کدا په خار کې نو نشي کولای چې باري بوزي او کدا خار نه بارو او دا چاچی په قریب باندې غلام نیولو هغه باندې د سفر اثراتو نو به دا حالت دلالت به خبره کوي چې سفر د پاره نسبه بوتل شي. همدغه شان یو سړي دکان په قریب باندې ونی ولو مسنی مې سبل په قریب باندې ور کوي نو عرف دغه جوړو چې د دې اجازه دي وسور کولای شي بلکې دې کې دې خبرې ته ضرورت نشته. عرف مسلې ته د ساوټ مسله ده څنګه چې مخکې مونږ ویلي او سړي په دکان کور په کرینی ولې دې مخکې ولې په قریب باندې ور کوي جایز ده. دغه شان نیم کور په قریب باندې بل ور کوي جایز ده. د مکمل کور کرینه به ګرانې نه چې به دا کوم فائدہ حاصلې دا مفت کې پاتې نشي. تاسو ورسېدلې نور خبره هم کړی وکنه چې کوم کور به کرینی ولې بل به کری ور کوي په کم نو په هغه قریبانی ور کولې شي په کم ور کولې شي په زیات به نه ور کوي. ها که زیادت به کیو کې به زیات ور کولې شي. ها که جنس بدل شي د ما اجرت نه به زیات باندې ور کولې شي کیسه شوی وي. یو مسله ورسته کوو ان شاء الله. دیم مسله په دې عنوان کې ومن استأجر کله چې څوم باسته دولسم باستر ورسېدل ان شاء الله ماته به را یاد کړه. دیم مسله دار یو سړي اوخ په قریب باندې ونیولو او مقصد دا دی چې څه کسان به بسوري کې 2-3 کسان همدغه شان بار به پیوړي یا پغه باندې کوم کجاوک دل شی به پکدو نو و سوال دا دی چې کوم کجاوک پکې خودل کیږي دلته موقع مسله ده اور فکر چې کوم کجاوی کې خودل کیږي قوه پکدو څومره کسان وړلو اجازه دي کې تسری نه شي دغه موافق کار بکیږي. خو به بهتره ده چې دا جمال چې د خو اعلی دا باقاعده دا محمل ویني کجاوا نو به ډیره بهتره. ومن استأجر حملا ليحمل عليه محملا وراكبين الى مكه جاز وله المحمل المعتاد دا ټکراله وان شاء هذا الجمال المحمل فهو اجود نو به ډیره بهتره وي. وجداد چې معتاد چی کنه معتاد اطلاق په صورت کې غي درجه کیږي لاندې لیکلي لئن المطلق ينصرف الى المعتاد
مطلق چې ذکر شي نو رجع دغه معتاد تکیږي نو معتاد به پک دي ورسره جزئیه دادي چا چې ځان سره کسان په غاړي کې کېنول هغه سرم لګي دې بسونو کې بلنکو کې اينزل الراكبين للطهاره وصلاه الفرض طهارت د بار خلق تغاړي ودري او فرضي مون د بار غاړي ودري نو دا ناجایز کوي خره بسونو والا چې مون تغاړي نه ودري همدغه شان خوراک او نفلی مون د بار وتا ودرول د ضروري نه دي حالانکه خوراک ته ودري ذکر دې خو حل شته کنه لازم سره دی روالي په غاړي کې بخوري حجي همدغه شان ورله پکار د جمل والا چې خزي او بوډا سړی ته هغه کینی او خورته کینی به ورخیږي یعنی سہولت د خطلو دا برابرۍ ورته دا بلازم دا غاړي والا باندې درېمه مسله وان استاجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد یوسلی اوخ کری باندې ونی ولو چې دی معنی مثلا یوما غنم رما پلان کیږي بوري او به بلار باندې دغه نه څو خړه نو څومره چې هولي لغه موافق واپس ور چولې شي بل فازي دیګر یو سړي گاڑی کی مثلا پندای ته سامان وړلو او بل او مقدار معلوم کو چې دوم رټنه به وړي پکې نه به بلار کی تل کم کو نور ور چولې شي گاڑی ول نه جن شي کوله ځکه څومره مقدار یاد کړي هغه خو لازم شوی دی وان استاجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فاكل منه في الطريق جاز له ان يرد عوض ما اكل هغه بس کول شي نو کې یو سړی ټیکسي کړي د ټیکسي یو خاص مقدار پورې او به تی دو درې کسان دی یو تی کو شو ځان په ځبل مرخه جوړې شي ټیکسي ولا وسلنجه نشي کوله وم نمبر عنوان دا مشو متى تستحق الاجره ملي سي یو سړی د اجرت مستحق کړي جوړيږي نو اوله مسله ذکر کوي ول اجرت لا تجب بالعقديات ساتي عقد اجاره کې اجرت چی د عقد په وجه نه واجبېږي چې صرف عقد شو اجرت دی واجب شي او وجه دا ده لان العقد ينقض شيئا فشيئا عقد خټیم پټي موجوديږي منفعت على حسب حدوث المنافع منافع راضي عقد غي موافق موجوديږي او دا خو عقد معاوضه ده دا څه دی عقد معاوضه ده او عقد معاوضه تقاضا د مساوات کوي نته چې ته اجرت تلی نو تاب هغه به منافع حاصلې کړي او منافع خټیم پټي لګي حاصلېږي چې منافع نه دي حاصلې نو به ته کو اجرت تخلی به مساوات نه پاتې کیږي نو ټیک نه ده تاسو ورسېدلې قاعده لیکلې ده ضابطه وشان البدل ان يكون مقابلا للمبدل دلته ولا مبدل نه دی پورا شوی عقد نفس لا هغه فایده نه د اخیستنه بدل څنګه علي حدري صورتونو کې سړی د اجرت مستحق جوړيږي څو صورت درې یو دا چې شرط د تعجیل ولګي لکه کور بکری در کوم اول میش دا اول نه بکری راکې شپږ میشتو کوي په یو ځل راکې نکاله په یو ځل راکې شرط ولګي بس جایز د کور یکړه لازم انو اجرت داغه ملک جوړ شو زکات ارڅه باغ باندې دایته وبز وختل نشي د زکات ختم دویم صورت او بالتعجيل من غیر شرط سړي کوي والا کوي ورکړه دمش په شروع کې د عقد نه ډایرک عقد نه پس ډایرک کوي ورکړه حالانکه شرط نه ولګیدلې بیت هم بس کول نه شي دغه ملک شو او دریم کله چې استعفا وشي منافع حاصل کی یو مشته مو دو مشته او شپږ مشته مو دغه ټیم بره شو اوس په لازمه ده چې اجرت ته وري کې او د حق دی چې اجرت ته حاصل کی پوه شولې به ورته وګورئ والاجره لا تجب بالعقد وتستحق باحد ثلاثه معان اما بشرط التعجيل يو هو تعجيل شرط لګیدلې اذا شرط تعجيل الاجره تجب معجله شرع قای کی دي کله چې شرط تعجيل اجرت ولګي نو بس واجبيږي په الحال نو به دغه احکام وره چې کله اجرت په الحال لازم شو نو مجرد پاره مطالبه په الحال جایز ذلك اجرت راکوه شرط لګیدل
او که شرط نه ولګېدلی نو مطالبه نشي کولی. دویم هلکه شی مستاجر ده نه در کومه قاضي صاحب ته وایي اجرت مې به پورې دی نه راکړي ګیري که قید یې که او پیسې ورسره وي نو قاضي قید کولی هم شي حق جوړ شوی دی شرط لګېدلی. دریم دا کولی شي چې عین مؤجره مستاجره شی چې دا حبس کې نه در کوم اول به اجرت راکړي حق جوړ شوی دی. همدغه شان که پیسې په ټیم ورنه کی عقد فسخه کولی هم شي ځکه دا ټول د حق د نه ادا کېدلو احکام دي بس کولی شي. تاسو ورسېدلی مخکې راځئ دا ذهن کې کېنوه او بالتاجیل من غیر شرط یا شرط نه لګېدلی خو پیسې ورته ورکړي نو بس هم حق یې جوړ شو. یعنی که یو کرایهدار کرایي د وخت نه مخکې مالک مکان ته ورکړله نو حق یې نه جوړېږي چې ته واپس یې کړي دا مطلب شو. او باستیفاء المعقود علیه یا معقود علیه یعنی منفعت حاصل کو کدی سره ملته جلته چبارنی مسلې دی واوري او کدا په اجاره فاسده کې به ذکر کوي وي تر یاد به کې اجاره فاسده دي چې ورسېدلو د مدارسو سفرا چې کوم چاندا کې دغه مسله وکړو. اچھا دا بل ور سره بکار دا ووري نن سبب دی گاړو کې دا طریقه ده بسونو مسونو کې دا سواری غاړي چې چلیږي نو گاڑی والا گاڑی اٹھل ته ودرې نو د باندې به مفت خوراک کوي او وجه دای چې هغه ورته پورا سواری راوستي دا به جایزي کنه. نو دغه جواب دادې کچري په دې وجه باندې ډرایور مفت خوراک کوي چې کسان راولي نه دا کمیشن دی او کم معتاد خوراک دی هغه پی کوي او مفزیل المنازعه جوړیږي دومره تعین کافی دی بس. یعنی اگر چې خوراک مجهول دی کا خو مفزیل المنازعه جوړېدل پته عرف پته لګېدل دغه هوټل عرف چې ډرایور باندې دغه قسمه خوراک دا کوي هغه ته اختیار ورکوي په دې کې کم کې نو مفزیل المنازعه جوړیږي بس جایز ده. خو شرط بدای چې د په وجه باندې د نورو باندې خراب شګران ور خرڅنه کی یا کم صحیح شی د غیزت قیمت دیوانه دي او کچري د دې خوراک په وجه نور باندې خراب شګران خرڅولو خراب خوراکي به د سی خوراک بریټ خرڅولو او یای زیات قیمت د ریټ دغه خوراک ته خستلو نبه بد د ډرایور د کم خوراک دی دا په رشوت کې راځي به جایز نه وي. تاسو ورسېدلې وګورئ ورپسې الفروع الخمسه المتفرعه على الضابطه الماره اوس په دغه ضابطه مره باندې تفریعات کې وګ شوته دا دویمه مسله د دې عنوان. ومن استاجر دارا فللمجر ان يطالبه باجره كل يوم يسري کور په کری ورکو نو هر ورځ کری مطالبه کولای شي ځکه هر ورځ نوې منفعت حاصلېږي نو مطالبه کولای شي. البته الا يبين وقت الاستحقاق في العقد کله عقد په وخت کې د استحقاق وقت مقرر کی چې دغه وخت کې به اته د اجرت مستحق جوړيږي غوښتل به شي به دغه نه مخ کې نشه غوښتل. والتاجيل يسقط استحقاق المطالبه الى انتهاء الاجل. تاجیل چې کنه تاجیل وخت مقرر کو نو وس ساقطي استحقاق د مطالبه الى انتهاء الاجل پورې مخکې مطالبه نشي کوله. امنګ 12 نمبر ماده کې ویلو لا عبرت بالدلاله في مقابله التسريع چې تسريع وشولا چې بلانکی ټیم کې به اخلاقی مخکې نشي نو به نشي خستله امر کې دلالتنو. دیمه مثلا دا اولنی تفریوا دا بدی ور متفرع شول چې استفاده مقوده له وشول کنه د یو ورځ استفاده وشول نو مستحق د اجرت جوړ شو. دیم ومن استاجر بعيرا الى مکه یو سړي یو ځای پوری اوخنی ولې دی سواری د بارا ان د اوخ والا
هر مرحله باندې به سي غختلې شي ځکه منفعت استفاده مقوده له وشولا خاص ټاپ یې لګره یو سټاپ روپې را کړی دی بل را دا عرف خبرې دي زموږ عرف کې ترڅو زه د نه رسیدلې عرف دار هغه ور به سي نه غختلې پدې پويږي نو زمنګ د اور په بنا باندې مخ کې غختلې هم نشي ومن استاجر بعيرا الى مكه فللجمال ان يطالبه باجره كل مرحله دريمه مثلا الک قصار دے یا خیاط دیو د اجرت مطالبه مخ کې د عمل نکولې شي کنه عمل لانی پورا کړي وای نه شي کولای ځکه استیفا چې کله وشي د معقود علیه ال د اجرت مستحق جوړیږي او دیو د معقود علیه استفاده معقود علیه د دیو په حق کې لکېږي چې کار مکمل سر ته ورسي کپړې وینځلې رنگ کړلې ټیلر وګنډلې دغه وخت کې اخیری حد رااله اوس هغه وختلې شي د دریم جزء سره لګي کا استفاده معقود علیه کې مستحق د اجرت جوړیږي وبرسدلې ومن وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل لأن دي لكلي لأن العمل في البعض غير منتفع به دي كي بعضي كي عمل كول چونكي نفع نور كي نو استفادة مقود علينا دا شوي نسنگ أجرت أغاري فلا يستوجب الأجر به إلا أن يشترط التعجيل ها كتعجيل شرط ولغي نو بيخواغا أول سورة تخبر روا اختلا صلى روا مثلا یو سړی خباز نیولې دی روټي په خوله د پاره او ته ویلې دي چې مثلا یو قفیز دقیق چې دراله په خول یو درهم بدر کومه نو کله به مستحق د اجرت جوړیږي کله چې روټي باقاعده تنون نریستلې ځکه دغه صورت کې به استفاده مقود له راضي او هغه به مستحق د اجرت جوړیږي دا غي نمخ کې العمل تام شوه نه د استفاده مقدرې نه دراغلي ومن استاجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الاجره حتى يخرج الخبز من التنور تاسبوي شولي ولي لان تمام العمل باخراجه عمل دغه بوري تام کیږي ولانه لا ينتفع به الا بعد اخراجه البته وسبت جزئيه ووري فإن احترق الخبز قبل اخراجه فهو ضامن هو ضامن ويد عمل نکار وشو پنځم مثلا یو سړی طباخ نیولې دي چې د ولیمې د بار ول خوراک تیار کی نو دا کاسي دا مجمع څورته وي دا شینه لوخه ډکول لا بم په خباز باندې نم د عرف خبرې کوي ها اور فلت دغه شانو زموږ عرف کې چې څوک د واده ماده کې دګمار وغیرہ راوسته نو هغه باندې صرف دګونه بخولي نور کار بستاخ پلی دا څه عرف جوړ لیکل نو بسغي تبغورو التعين بالعرف كالتعين بالنص المعروف عرفا كالمشروط شرطا او وجه وګري ومن استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمه فالغرف عليه دي کې ماده نمبر 42 ولګوي التعين بالعرف كما هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا عرف دغه شان جوړ دي لانه من تمام العمل کاسي ډکول د عمل د تمام والی نه دي غرف ستوي لیکيږي اخراج المرق من القدر للقصاع عليه او د ولیمه قیدې ولګاو دلته ویلي کړه کور د بارني ولې دیاسي نبه کاسي ډکول کور والا باندې دي دا غو خپل عرف خبرې کوي ښا زمونږ عرف الټا شوی دی دلته چې یو کس کور د ترکارۍ د بارني ولې دی نو هغه چې ترکاری بخې کاسي ماسي مغه بیډه کوي او چې کله غم خادي کین هغه باندې پیدا شین نه برحال عرف ته وګورو دي کې شپږم مسله یو سړی بل بکری ونی ول شرا شمال خخت جوړې کا امام ابراهيم الله بنس باندې معقود علی استفا بکل راځي چې خخت جوړې کې وې درې او صاحبین وینا چې کله وچی کې یو بل لبر کیم دي ډېرې کې تاسو په شولې دي کې موږ عرف ته ګورو زوړ عرف کې فتوا د صاحبانو په قول وا ومن استاجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الاجره اذا اقاموا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله محمد رحمه الله لا يستحقها
حتى يشرجه وهو المفتى به القول الصواب دوړو کې دي القول الراجح القول الصواب لاندې لیکلي ان تشريج من تمام العمل والتشريج چاته هو يركب بعضه على بعض الجفاف وچوالي نفس اتم عنوان الاجاره ولا احد الشرطين تاسو لګ برو ګوري دو شرطونه کې یو باندې اجاره کول د دې درې مسلې بیانې یو پکې تردید د اجرت دې په تردید د عمل باندې کدا عمل دیو کو دا اجرت د عمل دیو کو دا اجرت دویم تردید د اجرت دې په تردید د مودي دې ټیم پورې دیو کو دا اجرت دې ټیم پورې دیو کو دا اجرت او دریم تردید د اجرت دې په تردید د منفعت دا سي منفعت حاصل شته کو دا اجرت برا کې او دا منفعت دې ته حاصل کو دا اجرت برا کې ورته وګوري کم جایز دي کم نه دی وایي اول تردید الاجر بتردید العمل یو سره درځي ته وایي ک فارسی طرز باندې را لکه کپڑا وګندل یو درهم مدر کوم او رومي طرز باندې وا دا به مشکل وا نو به 2 درهم مدر کوم نو حکم دادي چې کوم کاریو کو دغه موافق د اجرت مستحق به جوړيږي تاسو ورسېدلې لکه نن سبا چې وته وي چې بلانکي طرز باندې مثلا سنگل سلای دی وکړه دومره روپۍ بدر کوم او ډبل سلای دی وکړه بل دومره در کوم یو تنور کې می قسم می سی بکی خزوغي کی واذا قال للخياط ان خدت هذا ثوب فارسيا فبدرهم وان خدته روميا فبدرهمين جازا وهي العملين عامله استحق الاجره والسؤال دا چې دی کې هو اجرت مجهول له پته نه لګي کم بکې دا سوال پیدا کیږي کنه اجرت په کې سره نه جواب ووري مولي شه اجرت اصل کې واجبيږي او عقد په وجورت نه واجبيږي وخت ویلو باقاعده قاعده ویل چې والاجره لا تجب بالعقد ویلي مو کنه څوم عنوان وم نمبر عنوان کې نو کله اجرت واجبيږي بدريو طریقو کې درې مدا و چې استفاده معقوده لې وشي توجه چونکه بنفس عقد باندې اجرت واجبيږي نه اب زمونږ مسله کې بل دا مطلقاً مسله ده زمونږ خپل مسلې سره بیت کوو چونکه بنفس عقد باندې اجرت واجبيږي نه او کله چې استفاده معقوده لې وشي هغه وخت کې اجرت متعین شوی وي اجرت ما هغه وخت کې واجبيږي او وخت کې متعین شوی بس کافی ده کنه کم یو کړه دې دغه وخت کې اجرت واجب شو نه وخت کې متعین شي کله چې استفاده معقوده له وشي هغه وخت کې اجرت واجبيږي تعین هغه وخت کې ضروری دی دا قاعده کده صحیح وي خو وي په وخت د اجرت کې په وخت د عقد کې اجرت واجبيږي نه دغه وخت کې تعین ونی شي خیر دی کوم وخت چې اجرت واجبيږي ل تعین ضروری دی هغه استفاده معقوده له ده نه هغه وخت کې تعین ټیک د کنه نه به اجرت مجهول وي په اجاره ټیک نه ازمن مسله کې چې کله استفاده معقوده لې وشي اجرت متعین شوی دی خبره مې وګد کړل هوتا سبب په قاعده رسیدلی انتهي اهم ده اجرت کله مجهولي نقصانی دی او کله چې مجهولي نقصانی نه دی لازم کې واچو مخکې راځي دم تردید د اجرت به تردید المدة وتوي ان خدته اليوم في بدرهم کنن دی وګندلو یو درهم او که سباله دی وګندلو به هو ټیم در شو به ونیم درهم در کوم اوس حکمدار امام سی وای کنن یو وګندلو بس یو درهم بشي او که سباله وګندلو نبه به اجرت مثل ملاويږي نسب درهم نه اجرت مثل او دا اجرت مثل بدنه نسب درهم نزيتيږم نه دا د امام زبرای دا مفتابی دا اصحابین دي کې مویدواله شرطونه جایز دي اولم سید او دویم سید کنن یو وګندلو یو کسبا یو غندلو نسب درهم تاسو پوه شولې امام سے دوباره څه دلیل دی تاسو لږ متوجه شئ اول دلیل خو پوه شئ وای کنه نو کنن دی وګټول یو درهم وګندلو یو درهم او کسبا دی وګندلو نیم درهم نو کنن یو وګندلو یو درهم لازمیږي او کسبا اجرت مثلی وجه ویجی دا قد وخت کې اجرت چی نواجبیږي نو تعین نه دی ضروری ټیک شو د مسلې خو تیر شوی به چې کله سب نن وګندلو نو دغه وخت کې معقوده له استعفاء وشوله او اجرت هو خپل متعین شو ځکه اول نه وعده کړی و نو بس صحیح شو کنه
او چې کله نن ونه ګندلو نو کوم ټیم یو ته مقرر کړو هغه کې کار ونه شو نن ورځ وکنه خبره سبا تلاړه نو اوس پکې جهالت پیدا شو دی په وجه باندې اجاره به فاسد شي او اجرت مثل به واجب شي رسې به کنن یو ګندلو اجاره صحیح کیږي حجي وله ان ذكر الغد للاضافه او ذکر د یوم د تعجیل لپاره دی لا يمكن حمله على التاقيت دا تاقید باندې شو حمله ولې دا ذکر د تعجیل یوم والا الذي هو حقيقته والا فصدق له الاجتماع الوقت والعمل واذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم دا خبر ډېر مزیدار کړي نن ورځ کې فقط یو تسمیه ده او سبا کې دوه تسمیه دي دو تسمیو کی جهالت شنل تو یار فاسد ہے جی وقال ابو یوسف محمد رحمه الله الشرطان جائزان ويهما عمل استحق الاجرة دریم مسئلہ تردید د اجر بتردید المنفعات ورتوي ان سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر كعطار سے منگلبم بھی خوشبو تی راضی بس یو درهم بی او که میش کې او که چری حداد به کې اوسنه هو دکان تبا کوي نه به د میش 2 روپے راکې جائز ده کنه ده او دا عقد جائز ده وهي الامرين فلا استحق المسمى فيه عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب بنظمانی چې کوم وګ هغه ټیک ده او صاحبین وی اجاره فاسده ده امام صاحب وی ولی سیدا هم دا مفتبی رایم ده ویجی عقد په وخت کې اجرت واجبېږي نه که جهالت خیر ده او کله چې معقود علی استفاره شي یعنی عقد اجرت واجبېږي هغه وخت کې تعین شوی دی نو او تعین هغه وخت کې ضروري دی چې مش پوره شوله او وګوري کوم کې وسولې دی استفاده معقود علی شوی دا واستعین به کې خپل شوی چاتار دی او حداد دی تاسو ورسېدلې مخ کې راځي وقال صاحبين الاجاره فاسده الاجاره فاسده ده وإذا كما معقود علی یو د اجرت مختلف دی حجی نهم عنوان الابهام في الاجاره کله چې اجاره کې ابهام وي دغه تقریبا درې مسلې دی عنوان کې لیکل شوی کا اول یوسړي ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم کوري بکری ونی ولو هر همیش په یو درهم نو دې اوس حکمونه واوره تقریبا 3 حکمونه بدلی کېدلې دي توجه ته وکي کوري بکری ونی وی دکان هرمش په یو درهم یا بل 1000 روپۍ شل زره څومره وخت پورې هغه وس بیان نشي نو حکم ادا عقد صحیح ده په شهر واحد کې او په بقیه میشتو کې فاسد ده وجه وایو ها که جمله شهوري یاد کړ چې هغه لس میشتو شل میشتو زر میشتو پورې قسم راځي به ټیک ده ټوله کې یو سړي کور په کری ونی ولو هر میش 1000 روپۍ صرف یو میش کې جایز ده باقی میشتو کې عقد چره دا فاسد ده حق جمله شهوري یاد کړ به باقی حکم صحیح کیږي یو حکم بده ولګي دویم یو میش کې صحیح دغه اجرت واجب شو چې کله میش پورا شولا نو که بده دویم میش کې سټیم بده کور کې اوسېدلو نو باقی کې عقدم صحیح شو ناغه هم پر اجرت لازمی کی تر اخیر میش پورې کوزیدل شي حتی مجر لجایز نه ده چې د میشت پوره کېدل نه مخکې وباسي ترڅو چې میش نه پوره شوی نشي او دریم حکم د هر میش د قشان حکم دی هر میش کې چې څنګه ټیم میش شروع کېدل او دا به کې اوسېدلو بس تغي اجاره به صحیح کیږي مجر به د میش نه مخکې نشي استله پوره میش ته قریب لازمیږي پوه نه شولې بي وجه وای تاسو غري ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم دا یو ته ویلو نفلقد سيون في شهر واحد دا مثلا موږ له بابای کې تیر شوی و هغه دا ان كلمه كله چې اذا دخلت فيما لا نهايه له ينصرف الى الواحد کلمه كله چې کله بداسي چا داخل چې دغه انتها نه انصراف به واحد ته کیږي كل قفيز بدرهم مخکې موږ ویلو کنه یو قفيز کې صحیح کیږي نور کې نه دی بای کې ویلو ځکه ټول اخیستل نه شي متعذر دي مجهول دي
نو بس قصه ورانه شو اصول هدايه کې دا اصل لیکل ان کلمه كل اذا دخلت في ما لا نهايه له الته لیکلي تنصرف الى الواحدين ينصرف صحیح لازم نه تنصرف ټیک دی فلقد صحيح في اجر في شهر واحد وفاسد في بقيه الشهور اذا مجهول دي الا يسمى جمله شهور معلومه بس به بسيشي فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه هغه کې وخت صحیح کیږي دغه وجه دا چې څنګه هغه کې اوسېدلو هر همیش د بلې بشان ریټ معلوم دی بس د نورو کې چې مجهول د دې وجه نه د نورو کې چې د بیا اجاره فاسده و د دې وجه نه و چې به هغه کې به عقد صحیح کیږي کنه یعنی هغه ته بسړې رسید اوسېدو د بارا کنه به رسیدې وجه نه و نو چل تر اور رسیدلو اوسې کې به کې بس دې کوم ټیک شول اس هر همیش کې به خبره خجی فإن سكن ساعة البته استحسان دار چې صرف ساعتن باندې کار نه کیږي د دویمه میاشتې پوره شپې 13 کړه ربي لکه چې لک سات بخامخه سامان بارکې ټیم به پکې لګي او اوس به چې دا میاشت ما لازم مشوره پیسې راکوا اسنه دسي صح العقد فيه ولم يكن للمجر يخرجه الى ان ينقضي الشهر دريم حكم وكذلك حكم كل شهر يسكن في اول يوم او ساعه خدای یو مسله شو دیمه یو سړی کور ونیولو یو میش په 10000 روپۍ نو که دوه میاشتې به کې اوسېدلو نو فقط یو میش ولا کری لازمیږي د بل نه لازمیږي ورته څه ته نه دی ویلي زه به کې اوسېږم د میاشتې به 1000 روپۍ درکوم څه نه دی ویلي هغه د ستاره دکان د کور ځنی سم یو میش د 12000 روپۍ به درکوم هوټل کمره نه سم الکه یو ورځ د 12 یو ورځ 13 شول او هغه نه بار کوي او دا به دوی مورزم 13 کی یو میش 13 شول او مالک نه بار کوي بل میشم 13 کی نه غصب دی به هغه کې به اجرت نه راسي به دي ځکه غصب کی غصب د منفعت شوی دی او غصب د منفعت کې به حلاکت د منفعت کې به قیمت مثل سنه لازمي ځکه د دینه زوات الامثال نه دي چې مثل لازم شونه زوات القيم نه دي تاسو پوه شوي کنه کسې مونږ رسیدلې دوړو مسلو کې فرق دی ګور هغه کې ویلو دا کور زما بکرې شو مېشته به دومره در کومه او دلته څه وایي یو مېش د بارے درنه ني سما نو چې یو مېشته شو دغه اجرت واجب شو دیمه مېشته د ته حق چې استلې دی ونی دی استلغه وسیدلو نو دا خو غصبن وسیدلو او غصب په صورت کې طاقت خونه دی شوی چې من اجرت لازم کو تاسو به وجه څه ځکه اجاره په ورکه مونږ ویلو د خلاف القياس ثابت ده نه غیر به ورقياس کول نه شو نو غصب به نشو ورقياس کول چې اجرت لازم کو نو کته چې منفعت تلف کړي دی زمان ته والا نو زمان د مثل په زوات الامثال کې مثل سره وي او ذات القيم کې قیمت سره وي او منفعت دا نه زوات الامثال نه دی او زوات القيم نه دی ختم بشي کومه رسیدل وإن استأجر دارا شهرا بدرهم فسكن شهرين فعليه أجرة الشهر الأول ولا شيء عليه من الشهر الثاني لأنه يكون غصبا دريمة مسألة وإذا استأجر دارا يوسري کور ونیولو د یو کال بالکا یو لک روپۍ کری در کومه فی میش به څومره د دی بیانونه کوم سیدا بس فی میش د تقسیم وکي غسان بشي کنه وإن استأجر جارا وإذا استأجر دارا سنة ب10 دراهم جازا وإن لم يسمي قسط كل شهر من الأجرة تاسو په شری دی معنی برحال چې عقد وشو نو به تقسیم وکي لس میشت یو لک روپۍ دی فی میش 100 روپۍ را لې لسم عنوان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ولك كما إجارة سيدة وكما ندنو ما تستكم مسألة ویلی وبدلت وصبيانو هغه کې اوله مسله د مدارس او د چاندې د سفرا او د خدازین کې کینه وي بیرانه یې رنشي نو مدارس ول سفیران مقرر کړي او ګرځي او ورته ویلي چې کما چاندې راغونډول نیمه بستای نیمه مدرسې دراوړه دا جایز ځکه نه ده نو دا نه ده جایز او د عدم جواز وجه واوري زین کې کینه و یو وجه دا ده چې اجرت مجهول لبدن لګي څومره وخت چندرا غونډي اس پته نه لګي
او څه خاص مودیم نه د معلومه چې هغه وخت مونږ یا وخت کې په پته لګېدلی نیو دا چې اجرت مجهول دی او دویم وجه دا ده چې دا د قفیز الطحان نه ده قفیز الطحان دې ته ویل کېږي چې یو سړی د خپل عمل د نتیجې نه اجرت لي دې حدیث کې من راغلی ده یو سړی غنم وړه کوي او به په اجرت کې وړه اخلي هکه غنم اخلي بس ټیک دغه د عمل نتیجه نه ده یو سړی لو کوي ګیډې کټکي او به اجرت کې ګیډې لي څنګه کټکي او به څنګه لي تاسو په خبره پوه شئ البته دا نه قفیز الطحان ولا مسله به حل کو دا ضروری ده دې د ورګستره دا وشو ها یو خو اجرت مجهول دی دویم نمبر قفیز الطحان مسله ده چې د خپل عمل کوم نتیجه د چاندره غونډول دغه نه اجرت لیدام جایز نه ده دوا او دریم نمبر مولوی صاحب منګه اساسو ذهن کې یو مسله کې مو بلکې دلته بیان قریب وایو چې کله موجر التزام د هغه شیو کې چې هغه د قدرت کې نه وي یعنی دا یو شی الکه زه اجرت اخلم او تا ته منفعت کې دا یو شی در کومه چې هغه زما په قدرت کې نه نو د اجاره باطله ده لکه مبيعات چې کله بای نشي حواله کوله قادر بني بای فاسده کنه همدغه شان چې منفعت مالک نشي حواله کوله اجرت والا تا چانه چې اجرت اخلي باغي قادر نه نبي اجارم څوي فاسده دلته دا چا سفیر چې ده د قدرت نشته چې جنده بر غونډي یو کنه اس قدرت نشته به کار خلق ما نه ور کوي کني ور کوي څو وجه د ادمي جواز شولې درېخه اوس قفیز الطحان لراشي قفیز الطحان مسله دې ته ویل کېږي مولوی صاحب چې یو سړی د خپل عمل کوم نتیجه د اغین اجرت اخلي دا سینه ده غنم غنی والا غنی وته وای کنه جرن دی والے وړکی او اجرت کې وړه اخلي دا دغه د عمل نتیجه ده دا جایز نه ده ها کده سی وکی چې مطلق وړه مقرر کی الکه د یوم نړو به مال یو کیلو وړه اجرت کرا کې مطلق زما د عمل کوم نتیجه ده غنه یا د مطلق په دغه صورت کې کې به دغه وړو نه ورکړم سیده دا مسله خلاف القياس ته زمون فقهاو لیکلي نور مسلې بدین شو قياس کولای چې چا غلو کو ګړې وړي نه جایش لکه کوم شی چې خلاف القياس ثابت نور به نشي ور قياس کولای بس ګړې جایز اور بجوړي و ټیک ده څنګه کټکې څنګه اجرت کی وړي بس اور بجوړ لې صحیح ده وي حجي ويجوز اخذ اجره الحمام والحجام الکه د حمام اجرت غسلم سیدی او د حجام حمام کې اعتراض دارزي چې هغه دلته کم ټیم څومره لګي مجهول دي او به څومره استعمالي مجهول دي اور په جوړ له خیر د مفزيل المنازعه نه جوړيږي جایز ده حجام چې حجام اجرتم سیدی حدیث کې صفا ثابت صفا راغلي د نبی صلی الله علیه وسلم اجرت ور کړو مخکې راځي احتجم واعطى الحجام اجرته وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فانعقد اجماعا مخکې دویمه مسله ولا يجوز اخذ اجره عصب التيس جائز نه دي اخذل اجرت د نر په خزه جوړ باندې عصب التيس ویل کیږي غوي بغوا ګډ بغړی چيله بچيلې سانډا بمیخي خېجول او به دغه اجرت غسل لګنن سبا چی د دې د ناجایز والی غني وجې دي ښا یو بګیا غره کوم چې وخت منګ ویل الاصل اصول هدايه کړي ان التزام ما لا يقدر على الوفاء به لا يجوز چې سره التزام د شي وو کی چې قادر نه پاغي باندې د وفا اجرت اخلي دا جایز نه وي باغي اجرت اخلي صحیح بنوي راشي والله لاندې لیکلي یو نبی علیہ السلام صفا ویلي ان من الصحت عصب التيس حرام چله کنه د حرام اجرت نه هغه د عصب التيس ته او دویم ولان ثمرته المقصوده غیر معلومه
دلته ثمره مقصوده معلومه نه ده حمل به جوړیږي کنه به جوړیږي او دریم ولانه لا قیمه لما دي وبوس قیمت نشته غیر قیمتي شی به خرڅي او څلورم اما قاعده ده ولان المجر التزم ما لا قدره له على تسليمه پوه شریفي او دلته عقد د وقود باطله نه ده فاسده نه ده موږ ویل اجاره کله صحیح وي او کله فاسده اجرت مثل واجبيږي او کله باطله اتم نه واجبيږي اجاره صحیح کی شرایط چې پوره شي پوره اجرت مسمى واجبيږي فاسده کی اجرت مثلی او باطله کی اتم نه واجبيږي دریم جائز نه د استجار على الاذان والاقامه والتعليم القران والحج صور الاجاره الباطله والخا دریم د بار تاسو دا عنوان ولګوي پتوعات باندې اجرت خصل څنګه دي زمونږ د حنف وصل مسلک دا چې پتوعات باندې اجرت خصل دا جایز نه دي ولا يجوز الاستجار على الاذان دا توعد دي اقامت توعد دي تعلیم قران توعد دي حج توعد دي په ټول باندې اجرت خصل صحیح نه دي او قاعده ذکر کړي وکل طاعه يختص بادائها مسلم هر غ توعد چې ادا کوي صرف مسلمان لا يصح اخذ الاجر عليه نبغي باجرت غسل صحیح ندي اقرأوا القرآن ولا تأكلوا بها نبي عليه السلام فرمایي هو الفتوى اليوم على الجواز تاسو به اصول افتاء کتاب کې ویلي غړي لکه نه فتوا نن سبب جواز باندې دا هغه وجدا د متأخرینو چې وکتل چې هجرت نه ملاويږي به د کارونو کې نقصان پیدا کیږي اذان کی اقامت کی دغه شان قران حدیث خلکو ته بیانول کی او به بدین خراب شینه بس اجرت جایز شو لیکن نور ایمو تاسم جایز ویلو هغه باندې فتوا شوله موجودہ زمانے میں فتوا اس پر ہے کہ سوائے حج عن الغیر کے ان امور پر اجرت لینا جائز ہے او دا اصل الهدايين بان كل طاعه يختص بها المسلم لا يجوز الاستجار عليه عندنا مخکرزي څلورم مسله ولا يجوز پدغه معنی پوه شوي کنه اجرت په طاعات باندې جایز ده چا په کلابم تقسیم کړي دي چې کوم طاعات باندې کوم طاعات داسي کچري اجرت په ورنکو باغی کی خلق سستی کوي نو صحیح د باغی به اجرت جایز یو کم طاعت چې داسي ک اجرت په ورنکو سستی په کې ناراضي به باغی باندې اجرت غسل جایز نه دي خلق دا تقسیم کوي ښا خو او څوک مطلقاً وي وزاقي سبق نشته مطلقاً صحیح دي وخت موږ یو مسله کړی و پرون کڅوک فیصله کوي او د دوه فریقین نه پیسې خلک غسل شي کنه نو لې سبا غي کې غسل شي خالص طاعت نه لري چې مسلمان پورې خاص وي فیصله کافر هم کولای شي کولای شي کني شي ان کته شری فیصله صلحانه شری فیصله یا خو به کافر نشي کولای خو باغ څوک چې اهل شهادت کافر غونه دي نبي مسله جوړيږي خو موږ د اول رای والا مسله خلک چې طاعت باندې مطلقاً اجرت جایز دي لہذا هغه مغسل شي د خپل ټیم هغه کده سی وایو د فیصله نه لې دا کوم ټیم حوس کړي د غیلی دغه شان مفتی دی او فتوا باندې کلو باندې پیسې اخیستل شي کنه نو اخیستل شي کا بلکې دې کې فقهاو یو مسله ذکر کړی دا توجه سره واوري کچري حکم واجب یا فرض او پتا منی عین شو صرف ته کولای شي نور څه کې نشي کولای تا باندې فرض عین یا فرض یا واجب عین شو دغه صورت کې شرعي وظیفه دستا اجرت غسل دلنه دي جایز دغه قاعده دلاندې کې ډیر مفتین موجودو بلکې دې کې علماء تقسیم کړي یو لیکل دي یو ویل دي نو مفتی باندې چې عین کېږي ویل په عین کېږي لیکل نه د لیکل اجرت بهر حل خستل شي او ویلو کې به دا مسله د ګډیر مفتین دي ټول لورځي وتی وتوین به اجرت خستل شي او ګډیر نه دي فقط ته نور څوک نشته نو اوس پتا عین د واجب د نوجد په څنګه لري خو خالص طاعت دی نه شي په ورسېدلې به دغه فیصله کې تحکیم کې حکم ټیک ده چې تحکیم خالص طاعت دی خو نور هم کولای شي کنه وزي کوم ما خو عین نه دی نبی اجرت خسل بسې شي او کنور نشي فقط ته کولای شي به بسې
نوي ورسېدلی. ولا يجوز الاستجار والغناء والنوح الکه غانو باندې او مړو باندې جړګانې سو کوي بدی اجرت تخلیدا صحیح نه ده. الاصل ان المعصيه لا تستحق بالعقد دا مستحق باقد نه جوړيږي نو دم اجاره باطله ده اجرت مثل نه هیڅ نه واجبي. وصول هدايه مخکې راځي. پنځمه مسله د شریک شي اجاره صحیح ده کنه. زما د یوسف شریک کور دی او زه خپل حساب کوي ورکوما د امام صاحب بنظمانه جایز زکا ودا مفتابی رایم ده او صاحبین وی اجاره د مش امام صاحب بنظمانه جایز نه ده ما مفتابی رای ده او صاحبین وی جایز ده. امام صاحب وی ځکه نه ده جایز چې دا شریک شي چې ته چاته د منفعت د پاره حواله کې قبضه ورکې یا به د بل شریک سم بکې ورکې یا به د غانه ورکې کله هغه غیسه ورکې دا ټیک نه د پردیش څنګه چاله ورکې او کله هغه حساب کې نه ورکې نبی هوته به حواله کول قادر نه یو قاعده ویل ده ان التزام ما لا يقدر على الوفاء به لا يجوز. تاسو په شولې صاحبین وی جایز ده وای ځکه اجاره یو نوع د تملیک د څوک چې خپل شریک یې سخر څولې شي د بل په اجازه باندې دغه شان پکریم ورکول شي. پات دا موږ چې کوم مسله وکړه دا بل لپکري ورکول دی او خپل شریک لپکري ورکولي بهر صورت جایز ده. هیڅ به څه اختلاف نشته ده او که دواړه په شریک پکري باندې ورکي به هم جایز ده. ځین کې نه وي خپل شریک لپکري ورکول جایز شریک دواړه چاله پکري ورکي جایز یو ورکي بل نه ورکي امام سے وینا جایز او صاحبین وی جایز. ځین کې نسته کنه مخکې راځي. اوبه دې کې معامله ده ک تقسیم قبله یو کوم نه قبله کا اختلاف پکې ده. شپږم مسله دې کې اصل له اصول هدايه ان اجاره ما لا يقدر على تسليمه لا تجوز دا ور سره لګي. شپږم ويجوز استجار الذئر باجره معلومه. تاسو لګو ګورئ الکه پيو د بارا ماشوم د بارا یو زنانه د پيو د بارا نیولې شي چې ماشوم له پي ور کوي. هغه کې تقریبا 15 مسائل ور ذکر کړی دي 15 احکامات. اول جائز د استجاره د ذئر باجره معلومه دا یو حکم شو. دویم ويجوز بطعامها وقصتها عند ابي حنيفه رحمه الله. امام سیبوي چې دي زنانه ته وي کپړو دي ذمہواری ما روټي موټي بدرباني خرو دا بستا اجرت هم جائز ده او دا مفتابی رای ده القول الصواب کی دي. دریم مسله مستاجر لدا حق نشته چې دا خزه خاوند د خزه نمونه کی چې نه به وتی کی خپل خزه بس مقایګوري به وتی کی دي. وليس للمستاجر ان يمنع زوجها من وطئها. فکدا دا حق دی او سله د خپل حق په وجه د بل حق نشي ختموله. څلورمه کچری دا خزه حامله شوله نو د فسخ اجاره حق پلار تشتری که په ماشوم مانیری کې ځکه کله چې د خزه حمل شي ابه ماشوم ته پي ور کوي نو به د پي نقصانی عام تور نو که خزه حمل جوړ شو او پلاری د ماشوم کوم ولید ایریږي چې ماشوم ته به نقصان د پي بوج ورسیږي نو اجاره فسخ کولای شي یک طرفه. د دې مسلې را روان دي چې کله یک طرفه اجاره سره فسخ کولای شي. فإن حملت كان له ان يفسخ الاجاره اذا خاف على السبي من لبنها. پنځم حکم په دې مسله کې هم په دې شپږم کې پنځم حکم وعليها ان تصلح طعام السبي. په دې خزمانه لازم دي چې د ماشوم د طعام اصلاح وکي برابرۍ وتا. الاصل ان العرف يعتبر فيما لا نص عليه. اصل له اصول هدايه کې چې کوم ځکه نص نه موجود عرف ته وګورو نو عرف دا دی چې د ماشوم د خوراک تنظیم کغلګ له خوراک کوي دا منڅوک کوي دا خزبه ولا کیدا کوم چې بکرینی ولیدا ولا تاكل شيء نبل حکم موري يفسد لبنها ويضر السبي. هر غشي به نخوري شي پيو ته نقصان ور کوي فاسدي او ماشوم ته ضرر ور کوي. حتی وي بلې خزمانه لازم دي چې ماشوم له طعام په خیم دا کم چې عام ور کوي کپړیم دو لینزي خدا د عرف سره تعلق ساتي کا عرف څنګه وغه موافق به چلیږي. خجی په دې عنوان کې شپږم مسله. اچھا جی
پدې مسله کې شپږم مسله شروع ده کنه د ذئر والا مسله پدې کې شپږم وین ارضعته فی المده بلبن شات فلا اجرت لها کچري پدغه موده کې وته د غوا یا غړي بزي پي ورکړل به ته اجرت نه ملاويږي ځکه کوم عمل بدی لازم وغینه دی کړي نو اجرت بڅنګ ورکی پوه شولې مستحق د اجرت نه جوړه یو لسم نمبر عنوان حبس العين للاجره اجرت د بار عین حبس کولای شي تاسو حساب دی حبس العين للاجره توجه جی یو سره چې کله چا د پاره کار وکي نو دا په دوه قسم باندې یو داسې سړی چې داغه د عمل اثر وي بدغه شي کی کوم شي کی چې چا د پاره کار کړی دی او یو هغه اجیر وی چې داغه د عمل اثر په دغه شي کی کوم کې چې کار کړی نه نو د کم اجیر چې په دغه شي کی کم کې چې کار کړی د عمل اثر وی نه د اجرت د اخیستو د باره حبس کولې شي جوال به اجرت را کېاله به در کومه او د چا چې د عمل اثر په دغه شي کې نه نو به دانش ویلې چې اجرت را کېاله به در کومه دا حق نه جوړيږي پتو ګورئ وكل صانين لعمل اثر في العين كالقصار دیکھا قصار چاته وي دوبی تکنه او صباغ رنگساز د دیو دواړو د عمل اثر شته یو صفائی کړي بر رنگ ور کړي فلو يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الاجره تاسو پوه شولې دي کې به یو قید ولګوي دا مسله ده چې بخپل دکان کې بخپل کور کې د عمل کړي اجیر او که اجیر د مستاجر خپل کور تر واستي یو به په کبړی انځلي او به په کبړی رنگړي وغیرہ یعنی د عمل به کړي چې داغه پاین کې اثر وي او به غواړي چې زیات حبس کما د اجرت د پوره کول د بارني شته حبس کولای به راسي ذم عمل ليس لعمل اثر في العين فليس له يحبس العين للاجره كالحمال والملاح پويږي به حمال چی هغه باروړي بار کې خو اثر نه کیږي او نه د ملاح کشته والا اثر کیږي دیونه شي ذهن کې کینه وکا دولسمه مسله تقييد الاجاره اجاره کې قید لګول سیدی کنه او کنه وي فدنا قید اجاره کې لګول شي ما یو سړی سب می په اجرت مانیونی چې زما سره به تکار کې ما شمانه ته می سبق وي یا مدارس والا مدرس په درس مانیونی سي سرکار یو سړی په ډیوټي ونی سي نو به دغه سړی دغه اجیر داسې کولې شي چې د ځان په بل کس په ډیوټي مقرر کی او دا یې سب د خدمت د لپاره بل کس په خدمت مقرر کی دا کولې شي کنه جی نه شي کولای ها کدو صورت جوړ کو کچره د مستاجر چا چې بوجرت نیولې دغه اجازه تي او ازما خدمت مقصود دی وسغر څوک کوي به ټیک ده او کداغه اجازه نه نو بل کس ځان بشي نشي قائم وله ورسېدلې بي او اذا اشترط على الصانع ان يعمل بنفسه بيدا ټیلر دا کپڑے بخپل غنډي او ډیوټي بخپل سر انجام کې سرکاري نوکری فليس له ان يستعمل غيره بل نشي ځکه استا په عمل راضي دي بل معنی غونه دي نن سبا د غرواج جوړ دي چې خلک ازمن په علاقو کې د سکول استادان چې د ځان په ځمانه بل کسونی سي او مشته ولادت 10,000-15,000 روپۍ ورکي او خپل کاروبار کوي نو کله کې نیولې دا جایز ځکه نه ودانه دا جایز کا اجرت جایز سره دی نه ځکه سرکار طرف بده دی اجازه نشته چې دومره ډیګری نه غواړي چې دومره امتحانات داخلي هغه مقصد دی چې کوم موږ سلیکټ کو هغه به دا کار کوي بل اجازه نه نو که صفای نه ویلې کنه چې بلی نشي کولای هم دغه دلالتن معلومه ده بل ته اجازه نه برحال کب یو مدرسې مدرس یا د سرکار یو نوکر بل کس په نوکرۍ واچو او هغه عمل وکړو دا چې کوم اجرت تخلید لپاره بجایز نه وي حرام به ورلا فليس له يستعمل غيره وان اطلق له العمل هاك مطلق عمل ویلو کرڅو کې کینو فلو يستاجر من يعمله پويږي کنه من يعمله
خجي ورسره یو بل مسله ووري هغه دا چې نن سبا خلک په غلطه طریقه نوکری حاصلې جعلي سندونه پیدا کی یا رشوت ورکی نبی به څه حکم ویني دا غي جواب داده چې دا عمل جایز نه دی چې رشوت ورکي او به ځینې خلک دا عذر پیش کوي چې زه مستحق وم او ما سره ظلم کیږي نور خلک رانالي نو به ما ته جایز ده چې زه د اجرت ورکم ځکه ما سره ظلم او رشوت ورکم ما سره ظلم کیږي نو هغه ته تعلم نه ده جایز ځکه تا ته څه بدل چې ته مستحق یا خوري خلک راضي ها چې کله دا چاته یقیني معلومه شول چې زه مستحق او د بل رانه په پیسو مخکې کیږي او هغه زمانه زیات نه دی مستحق زه دې زیات ما به ورکول شي ځکه د رشوت کم ځای کې ورکول جایز دی باقي کې یو ځا صورت هم دی اگر چې خستن کله بنا جایزي برحال د عمل جایز نه دی چې رشوت ورکې او نوکری حاصل کی یا جعلی سند جوړ کی او نوکری حاصل کی دا عمل جایز نه دی پاتې شول چې به عمل کوي ورستو هغه کوم ډیوټي دغه ډیوټي سر انجام کوي او تنخواه پیلی نه به تنخواه صحیح به کني بنو غیر پر به حکم داده مسله داده که شریکم کار ددن اخلي غ کار صحیح کوي نو بس اجرت ټیک دي ځکه اجرت دغه کار بدل لې ایواز دي نو که کار صحیح کو دی ډیوټي ته په څه طریقه راغلی غي سمې زمون کار نشته تنخواه صحیح ده او کنه کار صحیح نه کو یعنی شو کوله به تنخواه نه ده صحیح تاسو وایې شولې څو مسلې شولې دوه په غلطه طریقه نوکری حاصل ول د عمل جایز نه دی به چې کوم نوکری کوي تنخواه صحیح ده کنه نو که شریکاری صحیح کو د تنخواه موافق څنګه چې عام کسانو کو نو به تنخواه صحیح ده او کنه نو به تنخواه صحیح نه ده